أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے الواد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی په شکر کولو سره نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما کړی دی په تاسو باندې وانی فضلتکم او یقینا غوروالی درکړی دی ما تاسو ته یا غوره کړي مې استی تاسو علی العالمین په مخلوق د زمانې باندې واتقوا ویریږئ د عذاب نه یا ځان بچ کړئ د عذاب یومن د هغې ورځ لا تجزي نفس چې نه بشي دفع کولی نه بشي لرې کولی نفس هیڅ نفس عن نفس د بل مجرم نفس نه شیئا ذره بر عذاب ولا يقبلو نبا قبل دیشی منها داغ نفسنا شفاعت شفارس کول ولا يؤخذ منها نبا غستیکی کی داغینا وابا نغستلیشی داغینا عدل پیسی بدل یا بدل مالی ولا هم ينصرون نبا دوی سر مرست او کومک او مدد کی دیشی
و اذ نجیناکم کله چې خلاص کړی ما تاسو یا بچ مې کړی تاسو نجات مې درکو تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول تاسو ته سوء العذاب بد عذابنا ناکار عذابنا یضبحون ابناءکم چې حلالول به ستاسو زامن و یستحیون نساکم او جمدی به پرېښودلې بحیې دپاره ستاسو زنانه وفي ذلکم او په دې مصیبتونو کې بلاء امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم لوی امتحان وإذ فرقنا بكم البحر او کله چې وچو منګه په تاسو باندې دریاب یا وچو من ستاسو د بچاو دپاره دریاب فانجیناکم نخلاص مکلی بچ مکلی تاسو واغرقنا آل فرعون او غرق مکلل ټول فرعونین یا ډوب مکلل ټول فرعونین وانتم تنظرون او تاسو ته کتل واذ وعدنا موسی او کله چې ژمنه وعده وکړه موږ د موسی علیه السلام سره 40 لیلة سره د څلوېښتو شپو د پوره کولو وإذ وعدنا موسی کله چې وعده او ژمنه وکړه موږ د موسی علیه السلام سره 40 لیلة د څلوېښتو شپو د پوره کولو دپاره ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو سخي لره په خدای توب باندې من بعده وروسته د موسی علیه السلام نه یا من بعده وروسته د تللو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وئ ځکه شرک هم کوو ثم عفونا عنکم بیا مې عفو وکړه تاسو ته معافي مې وکړه تاسو ته بیا مې معاف کړلی تاسو من بعد ذلك وروسته د دې ګناه نه په توبې ایستلو سره چې توبه تاسو ایستله توبه مې دله قبوله کړله لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ د الله واذا اتینا موسی الکتاب او کله چې ورکه موږ موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان او فرق کوونکي معجزې د حق او باطل لعلکم تهتدون دې دپاره چې تاسو سمه لار باندې روان شئ یا دې دپاره چې تاسو سمه لار ومومئ واذ قال موسی کوم وخت چې ویلې موږ موسی علیه السلام کله چې ویلې موسی علیه السلام او کوم وخت چې ویلې موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې باتخاذکم العجلا په سبب د نیولو ستاسو سخي لره په خدای توب سره فتوبوا الی بارئکم نو توبه وباسئ پیدا کوونکي خپل ته فاقتلوا انفسکم او ووژنئ خپل ځانونه ذلکم خیر لکم دا توبه ایستل یا توبه کول غوره دي ستاسو لپاره عند بارئکم پنځ د پیدا کوونکي ستاسو فطاب علیکم پس توبه قبول کړه ستاسو یا مهرباني وکړله په تاسو باندې په سبب د توبې قبلولو انه هو التواب الرحیم یقینا خاص الله ډیر توبه قبولونکی رحم کوونکی ذات دی وإذ قلتم یا موسی کله چې ویلې تاسو ای موسی لن نؤمن لك ای چری ایمان نه لرو پتا باندې ایمان نه راوړو پتا حتی نر الله تر دې پورې چې ووینو من الله جهرة ښکارا فاخذتکم الصاعقة نو ونیول تاسو لره تندر وانتم تنظرون او تاسو کتلو ثم بعثناکم بیا مې ژوندي کړلی تاسو من بعد موتکم وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ وظللنا علیکم الغمام او سوری مې کړو ستاسو د پاسه وریځ وانزلنا علیکم المن والسلوی او راو مې لېږو په تاسو باندې ترنجبین او مړزانو ستاسو د خوراک او څښاک دپاره ترنجبین او مړزانو کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم پاک او مزیدار د هغه څه نه چې درکړي دي ما تاسو ته وما ظلمون او هیڅ نقصان نو کړی موږ
ولكن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی د خپلو ځانونو نقصان کوونکي وو. وإذ قلنا ادخلوا کله چې ویلې موږ داخل شئ ور ونوځئ هذه القریة دغې ښار ته فکلوا منها نو خوراک وکئ د هغې نه خوراک د خوړو وکئ د هغې نه حیث شئتم کوم ځای چې وغواړئ تاسو رغدا فراحا وادخلوا الباب ور ونوځئ په دروازه باندې سجدا سجده کوونکي وقولوا اوویو حطة حطه کلمه چې وبخې موږه یعنې وبخې موږ نغفر لکم وببخو موږ تاسو ته خطایاکم ګناهونه ستاسو وسنزيد المحسنین او خامخا زیات بکو موږ ثواب د ښایسته عمل کوونکو یا زر دی چې زیات بکو موږ ثواب او اجر د ښایسته عمل کوونکو. فبدل الذین ظلموا پس بدل کو هغه چا چې ظلم یې کړی قولا وینا یې واخیستله غیر الذي په غیر د هغې وینا نه قیل لهم چې ویلی شوي و هغوی ته فانزلنا نازل کو موږ علی الذین په هغې کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی رجزا سخت عذاب من السماء د اسمان طرف نه د بره طرف نه بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی نافرماني کوله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإذ استسقى موسى کله چې طلب د اوبو وکړ موسی علیه السلام یا کله چې وغوښتلې موسی علیه السلام اوبه یا کله چې لټون وکړ موسی علیه السلام د اوبو لقومه خپل قوم دپاره فقل نضرب بعصاك الحجر فقل نضرب نو ویلې موږ اضرب وها بعصاك الحجر په امسا خپلې سره دغه ګټه فانفجرت نو روانې شوې منه د هغه نه 12 عینا 12 چینې قد علم كل اناس په تحقیق سره پېژندلو هرې ډلې مشربهم ګودر خپل ځای د اوبو د څښلو کلو موږ وویلې خورئ واشربو څښئ من رزق الله د رزق د الله نه د هغې رزق د الله نه چې درکړی شوی دی تاسو ته ولا تعثوا فی الارض مفسدین مه کېږئ په ځمکه کې وراني کوونکي یا مه ګرځئ په ځمکه کې وراني کوونکي. وإذ قلتم کله چې وویلې تاسو یا موسی لن نصبر على طعام واحد هیڅ چیرې صبر نه کوو موږ په یو قسم خوړو باندې خوراک باندې فادع لنا نو وغواړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه یخرج لنا چې راوباسي زموږ دپاره مما تنبت الارض هغه څه نه چې رازرغونوي ځمکه یا راټوکوي ځمکه من بقلها د ترکارۍ یا د سبزۍ د هغې نه وقثائها د بادرنګو یا د ترۍ نه وفومها او د اوږې نه وعدسها د دالو نه وعدسها یا د پیتي نه وبصلها او د پیازو د هغې نه. قال موسی علیه السلام فرمایل اتستبدلون الذي ایا غواړئ تاسو هغه شی هو ادنا چې هغه کمزور او لاندې دی بالذي په بدله د هغې څه یا په مقابله د هغې شي باندې هو خیر چې هغه غوره دی. اهبطوا مصرا نو ځئ کوشئ یو ښار ته فإن لکم یقینا شته دی ستاسو لپاره په دغې ښار کې
ما سالتم هغه څه چې تاسو غواړئ. وضربت علیهم الذلة واچولی شو په دوی باندې ذلت او رسوایي، اخته کړی شوله په دوی باندې ذلت، ووهلی شو په دوی باندې ذلت. والمسکنة او غریبي، وباءوا اخته شو دوی بغضب په غضب من الله د طرفه د الله نه. ذلك دا بأنهم یقینا دوی كانوا يكفرون بآيات الله كفر كو آياتون د الله، ويقتلون النبيين او وجل به پیغمبران بغیر الحق اس پیسا فغیر د جرم شرعینا. ذلك بما عصوا دا پدی وجه عصوا چې دوی نافرمانی کول، وکانو یعتدون او دوی د حد شرعینا زیاتی کوونکیو. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.